د منځنۍ کورمې په اړه چمکني ګڼ شمېر کلو لکه نرګس، دایا، تختې، تابې، بازي، ډونګا، ګوندل، شاده، سرپاخ، اویدره، کمل بزه تر سید کرم پورې د سکلو اوبو او په دغه ټوله سیمه کې د بجلۍ نشتوالي له کبله د سیمې اولس تر پوزې راغلي دي. ځایي خلک وایي چې د سکلو د صفا اوبو لپاره د دوی تورسري ماشومانې د 2 کیلومترو د لرې نه کور ته په سرونو اوبه راوړي چې له وجې د دغو سیمو خلک د نه ختمېدو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي موږ اول د خیبر نیوز د دې علاقې ته ډېره نه محرومه علاقه دی او د کې هېڅوک هم د دیو اواز نه واوري. د دیو اواز اخیستلو دپاره موږ د دیو ډېره شکریه ادا کوو چې زموږ اواز یې حکومت ته پورې ورسوو. زموږ علاقه ډېره نه محرومه دی، خاص کر د اوبو په داسې حالات دی چې په کیلومتر باندې زموږ زنانه چې اوبه راوړي او دلته چې کوم پیپلاینې شوي دي هغه دوباره ویران پراته دي، هېڅ کله غور پرې نشته دی. حکومت هم غور نه کوي او د مو ممبران هم هېڅ کله غور نه کوي. دوره وچه علاقه ده چې هغه اوبه بلکل موږ کروړونو د 2 ګنټې په هغه باندې موږ درې موږ ته راورسېږي. ها په ښځو ورکو بېراړو خپل هغه نشته. دا چې موږ 2 ګنټې په هغه باندې دا اوبه موږ ته راوړي، 2 ګنټې په هغه باندې موږ ته رسي موږ یې څښو. موږ ته ډېر تکلیف دی، ډېر تکلیف موږ ته رسېږي. بل خوا په ټوله سیمه کې د بجلۍ نشتوالي له امله د کلو خلک د غریبۍ له وجې د زاړې زمانې په شان د لرګو چراغان په بلولو مجبوره دي. خو تر دې دمه حکومتي چارواکو د بجلۍ لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی. په بجلۍ په باره کې زه دا ویلی شم چې دلته بالکل تارونه راغلي دي او بجلی نشته او که بجلی ویا هغه په 48 غنټې کې مو ته یوه غنټه میلاو شي. هغه کله د مو ستنې غورځېدلې وي، کله مو تارونه خراب وي او په روډونو باندې هسې پراته دي د مو تارونه او ستنې. بالکل هیڅ سهولت مو ته نشته د بجلی چې دلته دوی خلکو ته مشکلات اسان شي. بجلی بالکل نشته، خو خلکو د یو سیستم برابر کړی شمسې والا شمسې بس لیټونه لګوي، نور بجلی نشته دی. لکه تبې پورې لکه تختې وته یې هلته بجلی لاړه دی، هلته هم بجلی نه دی شوي. داسې خلک شته بالکل مو په خپله لکه مو شمسې واس نشته. ډېر خلک داسې شته لکه ډیوې یا د تیلو یا د ګیس لکه سلنډر څه هغوی سره څه طریقه پیسې ورسره نه خلک مجبور دي دلته او نختر وي لکه دلته داړې مو وتهیي هغه بلې نور سیستم نشته دی د ټونو. د کورمې جنسۍ د نورو سیمو په نسبت د منځنۍ کورمې د ټولو سیمو حالت ډېر خراب دی. هر یو حکومت دلته د ترقۍ کارونه صرف په کاغذونو کې کړي دي او په میدان هیڅ په نظر نه راځي. ځکه خو د دې سیمو اولس ژوند ورځ نه بله ورځ ته د ګډوډۍ ښکار کیږي. کیمرامین محمد باسط سره اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، نرګس، پاړه چمکني، منځنۍ کورمه.